هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم احفظ الإمام والرعية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زما عزت مندو مسلمان نورونو سلور روزنا بیانات شروع توحید سنت بیانات کے دل دا آخری نشست دا کال پکال زمونگا دا اجتماع منعقد کی دا بیان نمخ کے زدعا گویم چکم انتظامیہ دی مجلس انعقاد کے زان کڑولو محنتی کڑو اور سمر ملگری د کراچۍ نه تر ګرګید پورې ټول افرادو دلته شرکت یې کړی دی. الله رب العزت هغې له بهتر الله دې وسیلې ورکړي. د چا څه مشکلات وي هغه ټول مشکلات یې الله حل کړي. دلته د څلور ورځې اجتماع وشو، بیانونه وشو، نه چا ووټ غوښتی دی او نه د چا نه پیسې غوښتې شوي دي او ټول د الله د رضا لپاره الله رضا کولو دپاره دلته راجمع شوي دي او الله دې ټول برحمند او فایدهمند دنیا او د آخرت الله ذریعه د خیر وګرځوي. سورة نور آیت کریمه ما تلاوت کړې ده. په دې آیت کې رب العزت درې وعدې کوي. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. یو دغه وعده ده. دیم وعده وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم.
دریم وعده ده وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. خو دا درې وعدې رب العزت لام تاکید نون تاکید ثقیلې سره کوي، دا معلق ګرځولی دی په یو شرط باندې. دغه دو شرطونه تاسو پوره کړه نو رب العزت دا درې واړه وعدې تاسو سره کړي دي او الله پوره کړي. او دا سورة نور زمانه د ورود د نزولو مو پنځم شپږمو کالو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د هجرت د بنو مصطلقو د غزوې نه وروسته دغه صورت الله را لېږلی دی. امام ابوبکر جساس رحمت الله علیه په خپل تفسیر احکام القرآن کې لیکي دا استخلاف و وعده هغه خلقو سره شوی چې کوم خلقو هغې نه مخکې ایمان راوړو لکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، عمر رضی الله تعالی عنه، عثمان رضی الله تعالی عنه، علی رضی الله تعالی عنه. دوی سره د الله رب العزت استخلاف ولو کړو. الګ څنګه چې دینه مخکې عمالقه او دورو د عمالقه نه سلطنتونه واغستې شو او هغه سلیمان علیه السلام او داود علیه السلام له ورکړی شوي. دغسې رب العزت لوظ یې کړو، وعده یې کړې وه. هغه لوظ په خلافت راشدی په شکل باندې هغه مکمل شو. دو خلفاو په زمانه کې د دین استحکام هم شو او د دین او د اسلامی ریاست د عجم ته منتقل شو. د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په وخت کې هم او د عمر رضی الله تعالی عنہ وخت کې هم. بیا هغې نه بعد دور راغی د عثمان رضی الله تعالی عنہ. شپږ کاله دور د عثمان رضی الله عنہ د شر او د فساد نه بچو او ډیر ښایسته خلافت. بیا د خلافت په میدان کې په دیوالونو باندې یهودو منافقینو سازشونو باندې څه نقصان وشو. بیا د علی رضی الله تعالی عنہ خلافت راغی. د علی رضی الله عنہ خلافت کې 15 کاله ډیر د امن او د سکونو. حدیث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پیشنګویي کړې وه چې ما وروسته خلافت په نهج د نبوت باندې هغه 13 کاله به وي نو د حسن رضی الله تعالی عنه شپږ میاشتو سره دا 13 کاله پوره کېږي. هغې نه وروسته بیا ملوکیت راغله، ملوکیت عادله. 20 کاله د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ گورنری او 20 کاله د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د خلافت ډیر د امن او د سکونو. بیا د عباسین دور د بنو امیه دور دا ادوار راتلل په دنیا کې. هغه وروسته دا خلافت بدل شو په ملوکیت باندې او ملوکیت کې هم جبر او استبداد راغی. وروسته د بنو امیه په دور کې عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه هغه هم خلافت په طرز باندې ژوند تیر کړو. دغه د خلافت معیار باندې تقریبا برابرېده. عرض مې دا کولو دا لوظ کړو الله رب العزت هغه خلق سره وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. څنګه چې دا لوظ الله هغې سره کړو هغه لوظ یې پوره شو. نو امید دا کوم دا راتلونکي دور مو د اشاعت التوحید و سنت د دې ځوانانو د خلافت عرضي هغه کار به الله پوره کړي. خلافت عرضي
کار د خلافت کار په دې جمهوریتونو په دې بېدینۍ نظام باندې نه ده او د قرآن او د سنت په نظام باندې دی راتلونکي دور احساس دی خو لا دې کې یو تعلیق بشرط قرآن ذکر کړی دویم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ هغه دین چې الله دوی له غوره کړو هغه دین باندې به الله تمکین ورکړي او دریم لوز دا وَلْيُبَدِّلَنَّ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا دوی دا خوف دا به الله په امن باندې بدل کړي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې څومره خوف او خطر چې لس ځله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صلات الخوف یې کړو دا ټول درې واړه وعدې الله رب العزت معلق کړي په شرط باندې یعبدونني لا یشرکون بی شیئا دا معلق چې دی به یوازې زما او ما سره به څوک شریکوي نه دا درې واړه لوزونه د رب العزت هغه چا دپاره دي چې هغې صرف د الله بندګي کوي او الله سره شرک نه پیدا کوي ونه شي نو دا د دو څیزونو په بنیاد باندې دا درې واړه وعدې الله پوره کوي نو شیخ القرآن رحمت الله علیه لوی میشن په دې ملک کې د توحید د رب العزت او سنت د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اشاعت د دې وجنا د دې جماعت نوم کې خودل شي او جماعت اشاعت التوحید والسنه هغه جماعت چې هغه د الله توحید خوري او هغه جماعت چې د هغه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سنتون خوري حدیث خوري نه دی ویلي سنت خوري حدیث باندې عمل د پاره د جوازي سنت هغه د ویل کېږي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو کار کړي ویلي او صحابه په هغه باندې عمل کړي دي ته سنت وایي نو دا جماعت اشاعت التوحید والسنه شیخ القرآن صاحب رحمت الله علیه بنیاد یې هو یعبدونني ولا یشرکون بی شیئا زمونږه د ملګرو کې الحمدلله دا څومره لوی اجتماع ده او دې کې غالبا یو قسم مشرک او بيدین نه راغله ټول موحدینو جماعت دي نور اجتماعګانو کې د هر رنګ خلق مشرکان پکې وي شیعاګان پکې وي عیسایان پکې وي هر یو خپل نقص راځي لیکن زمونږه د څومره اجتماعګان هر ځای کې هغه فقط د موحدینو اجتماع وي هغه خلقو اجتماعي چې هغه کې توحید د رب العزت باندې سنت د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې دا شیخ القرآن صاحب رحمت الله علیه او داود رفقاو دا یو جماعت تیار کړو منظم کړو الحمدلله ثم الحمدلله دا غي د وفات نه بعد د دې جماعت له ترقی پکار وا هغه ونی لا ابو ول پکار وی هغه باغ لا د ګوډول پکارو اغلا سر پکارو اغلا بو پکاروي الله رب العزت موږ لا خو زی بصیرت قائد الله موږ لرا کړه هغه د پلار هغه میشن د توحید او د سنت دی حد پر عام کړه چې هغه ورکوټ غوانه مسجد نه هغه مسله عام شو دی حد ورسید چې ګډ ګډ تا مسله الله او رسول هغه شیخ القرآن صاحب رحمت الله علیه میشن د هغه وخت کې فقط د قرآن درس بو او بیا وروستی دور کې د شیخ القرآن صاحب رحمت الله علیه د حدیث دل شروع کړو اوس مدرسې د حتی الله او رسول چې هغه کې د حفظ کار کیږي د فنونو کار کیږي تخصص کار پکې کیږي د حدیث کار پکې کیږي دا د شیخ القرآن صاحب رحمت الله علیه د میشن کې اضافه وا مونږ طالبانو ما زما کتابخانه کې هغه رسالو سم موجود دی تنظیم المدارس په نوم باندې شیخ القرآن صاحب رحمت الله علیه رسالم لیکلی وا هغه وخت د شیخ القرآن صاحب دا یو زړه آرزو او تمنا وا چې د یو مدرسې نه طالب زی بل مدرسې د تاسو نه
سکول نه یو طالب بل ځای ته ځي هلته تپوس یې کېږي خو د مدرسې نه یو نه بل ځای ته ځي او تپوس یې نه کېږي دغسې داخلي ورکوي د چوټیانو پته نه وي زموږ یو منظمه جوړه شي یو تنظیم جوړ شي نو بیا یو رساله هم لیکلې وه ما سره اوس هم هغه وخت رساله موجوده تنظیم المدارس په نوم باندې وړه غوندې رساله ده هغه کې شیخ القرآن صاحب رحمت الله علیه منظمې دپاره اصول او دا غونډۍ تا باندې د ها په شکل باندې چې کوم تای دغه تا شکل باندې دا منظمه او نوم کې ښودل پکار دی خو داړو تصور کې زموږ نه راته چې د دې له الله دومره لوی موقع ورکوي او انتظامات الله کوي چې هغه الله د ټول دنیا پاکستان په سطح باندې منظور نظر وي او خوشحالي وي هغه هم الله رب العزت وکړو دارنګې د جماعتي د اخبار د جماعتي احوالو نه خبرېدو لپاره د یو رسالې انتهایي ضرورت و دا د شیخ القرآن صاحب رحمت الله علیه آرزو تمنا وه او زمونږ قائد محترم د مرکز نه مستقل د رسالې اشاعت او د هغه د خورولو کار هم روان کړه نو دا ټول شاخونه په دې دلالت کوي چې مرکز کې کار کیږي او مزید الله ولا توفیق ورکړي چې وسعت وشي ما عرض دا چې دا دو سوزونه د درې سوزونو لوز الله کړی دی معلق کړی په دې شرط باندې دی یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا نو دا استخلاف د ځمکې انشاءالله العزیز د اشاعت توحید و سنت دی ځوانانو له الله ورکوي نو تاسو کار وکئ مرکز نه چې کوم تاسو ته د امر میلاویږي ارشادات میلاویږي هغه خپل ذهنو ته ورسوئ کلک پات شي په خپل جماعت کې او د جماعت د پاتې کېدو لپاره الله عمل زموږ دا دی چې هر ځای کې د قرآن درسونه وي د بیټک کې د قرآن درس وي کور کې د قرآن درس وي د محلې په جماعت کې د قرآن درس وي نو که دغسې مو ملا وتاړه نو څه کال ده دومره اجتماع شوې ده انشاءالله عزیز کال له دین به الله سوا کي واخر دعوانا